قومي اتحاد چې جوړ شوی دی مختلف ملګري د مختلفو ځایونو نه راغلي دي دا یوازې دا نه چې د تنګي ده د 400 په کچه د خو موږ سره پکې د خپل تنګي ډېر زیات غم دی ځکه چې دا ډېر پسمانده دي نو د دوی نه پوښتنه کوو خپله پېژنګلو راسره وکړې او دا ووایه چې دا ته پوښتنه کوم چې څه ویژن هم دی تنګیوالو ته په خاصه توګه څه میسج بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې الف خان بھائی عاصم علي خان دی او موږ د محمد زی چې کوم قومي اتحاد دی دا موږ یو ارګنایزیشن جوړ کړ او زمونږ کوم ویژن دی میشن هم کم دی نو هغه موږ دا ټول پښتانه یو کول دي فلحال موږ سټارټ اغسته دی د محمد زی نه محمد زی زمونږ قوم دی زموږ شناخت دی نو موږ کوشش کوو چې لاول موږ دا راټول کوو چې دا موږ په یو پلیټ فارم باندې راولو د هغې نه بعد به انشاءالله موږ چې څونه په ضلع 400 کې چې څونه قومونه دي دویم سټپ په زموږ دی چې څومره قومونه دي هغوی له موږ دعوت ورکوو چې موږ سره یو ځای شي او موږ په هغې کارونه وکړو په 400 کې چې څه شي کمی وي حکومت یې نشي کولی نو موږ سره محمد زو کې ماشاءالله ښه مالدار خلک شته اثر رسوخ والا خلک شته چې ډپارټمنټ کې چا څه کوي کوم ډپارټمنټس وي نو انشاءالله هغې کې موږ سره هر قسمه افسران شته نو موږ به هغې سره هغې دا څونه چې تکلیفونه د هغوی چې څونه کارونه دي به موږ هغې ته وړاندې کوو او منډه به وهو هغې لپاره خو زموږ یو اپیل دی 400 والو نه چې څونه پښتانه دي چې هغه موږ سره په دې میشن کې موږ لاس راکړي موږ سره یوځای شي موږ به منډه کوو خو موږ یوازې هېڅ هم نشو کولی خو چې دوی موږ سره مرسته وي منډه وي نو انشاءالله موږ به د دوی لپاره نیمې شپې منډه او د خپل سر جان مال هر څه نه به موږ انشاءالله د دوی لپاره چې څونه زموږ سر پکاري جان یې پکاري مال یې پکاري موږ به ترې دریغ نه کوو صحیح ښه وکیل صاحب په دې محمد قومي جرګه کې چې کوم دی څنګه تعلیم یافته خلک دي نو وکیلان پکې دي بیرسټران پکې دي موږ سره ولاړ دی وکیل صاحب خپله پېژنګلو چې زموږ د کتونکو سره وکړې او څه وایي چې د دې نننۍ غونډې حوالې سره بسم الله الرحمن الرحیم شکریہ الف خان زما نوم محمد افضل خان ایډوکیټ دی تنګي سره مې تعلق دی دا نن کومه غونډه چې وشوه دا د محمد زی قومي اتحاد په نوم باندې دا ټول محمد زی قوم راغونډ شوي او د دې مین مقصد دا و چې یاره یو بل سره پېژنګلو وي اتفاق اتحاد وي او د چا د لاسه چا سره څه ښېګړه کېږي کم چې دی محمد زی قوم کې کمزوري دي بېوسه دي هغه په هر فیلډ کې چې دي مثال کو هغه په ایجوکیشن کې دوی سره سمرسته وي کو هغه په هیلث سیکټر کې وي کو هغه په امپلایمنټ سیکټر کې وي نو دا د هغې دپاره موږ یو ارګنایزیشن جوړ کړی دی او په هغې کې موږ سره ډېر تکړه بیروکریټس هم دي وکیلان دي ډاکټران دي پالیټیشنز هم دي او د موږ دا یو عهد دی چې موږ به دا ټول چې کوم په ضلع 400 کې او د ضلع 400 نه بار کم محمد زی قوم دی دا به راغونډو د دوی منځ کې چې څه اختلافات دي هغه به ختمو دوی ته چې څه مسلې دي ابا مطلب دا چې په پراوینشل سطح یا په نیشنل سطح هغه مسلې اوچتو زمونږ چونکې دا ضلع 400 ډېره بیکورډ پاتې شوه ګو چې دا د یو د سیاستدانو یو کعبه ده دا ضلع 400 خو د هغې باوجود هم موږ ډېر لکه محرومه پاتې شو موږ ته دلته کې د صحت صحیح سهولیات نشته د ایجوکیشن صحیح فیسیلیټیز موږ ته نه دي نو دا زموږ عهد دی چې موږ به په اتفاق دا ټول راپسو د ټول ضلع 400 پښتانه او چې موږ لکه د خپل حقوقو دپاره یو اواز اوچت کو چې موږ ته کوم بنیادي زموږ چې کوم بیسک رایټس دي هغه موږ ته ملو شي دا د چا څه خلاف نه ده نه مطلب دی زموږ څه داسې غلط عزایم دي د یو قوم یا دغه دا ټول زموږ ورونه دي چونکې دا شی موږ دې ټایم کې د محمد زی قوم په نوم باندې روچت کړی دی خو دې کې موږ سره دیروچیان باجوړي مومن یا د نور د کوم چې پښتانه دي موږ سره په دې سیمه ژوند کوي زموږ ورونه دي به موږ ځان سره دې رانږدې کوو ډیره مننه کتونکو دا د وکیل صاحب خبرې د دوی میسج دغه چې محمد زی قام یو بنیاد کېښوده موږ فلاحي کارونه کوو روغې جوړې کوو د خیر ښېګړې کارونه کوو نورو قومونو ته هم دا میسج ورکوي چې تاسو هم دغه شانتې غونډې وکړئ خپلو کې را یو ځای شئ خپلو کې چاندې وکړئ خپلو کې چې کوم دی نو د خپلو مسلې په خپله حل کړئ په عدالتونو نه حل کېږي په تاڼو نه حل کېږي او دغه شان یو بل سره جرګه مرکه شئ دغه د دوی هغه میسج و دا یو بنیاد کېښودی شو کتونکو څو پورې چې دغه شانتې فلاحي تنظیمونه جوړېږي زه خو ستاینه کوم ملاتړ یې کوم ملګرتیا یې کوم داد ورکوم او خراج تحسین پیش کوم دغه تنګیوالو ته په خاصه توګه د دوی دغه میسج و چې راځئ زموږ ملاتړ جوړ شي ډېره مننه خوشحاله